یو ملګری سوال کړی دی، دی وایي چې کو څه څیز انسان عمومي نه د هغې څه حکم دی. ګوره دې باندې ځان پوهه کې یو انسان یو څیز مخې ته ورته راغی وی مونتو نو کو دی د دې مالک پیژني او دغه څیز ضایع کېدو والی کو دی نه راوچتي نه دی دغه څیز راواخلي او هغه مالک ته دی ورسي او کنه دی د دې مالک نه پیژني خو د دا سوچ وي چې دا سیس په داسې ځای کې پروت دی چې دا څوک تلاش کی څوک عمومي هغه د چا نه چې روک شوی دی هغه به راشي او دا به یعنی عمومي او د ضایع کېدو څه خطرې نه بیا دی نه راخلي بیا خو به هغه مالک په هغه ترتیب باندې چې راځي بس هلته کې به عمومي داسې صورت هم انسان ته راځي. بل صورت دا دی کو دی چرته دا مالک نه پیژني او د دې سیز د ضایع کېدو خطر وي او دته دا یقین هم نه وي چې د دې تلاش کوونکې به راشي او دا به راوچت کي نو دی داسې کار وکړي چې دغه سیز د دې راوچت کي د دې دا لقطه ده بیا نو بیا به دې څه کي د دې لپاره دی به داسې کار کي چې دی به خلکو ته اعلانات کی مختلف ځایانو کې چې ما داسې سیز مونته دی کو د چایي د هغې نشانې به وایي نو راشئ او ما نه یې واخلئ او کنه د ډیر کوشش کو بیا هیڅوک رانغلو هغه سیز خرابېدو والا وي یا داسې مطلب او خرابېدو والا نه وي خو بیا هم د ډیر کوشش کړی د اعلاناتو نه دی به بیا داسې کار وکړي چې کو په خپله د زکات مستحق وي نو په خپله د استعمال کی کو په خپله د زکات مستحق نه وي نو دا به د صدقه کې ورکي چې په صدقه کې چاله ورکي نو بیا به څه چلی کو چرته دغه مالک راغی او وی چې یاره مال خپل سیز راکې نه دی به بیا داسې کار کی چې کو په خپل استعمال کړي نو هغه مالک له بچ دی نه څه ورکي تاوان به ورله ورکي ټیک شو که نه او که نه بل چاله په صدقه کې ورکړي نو بیا به څه چلی بیا به چې دی نو د دا کس تاوان ورکی کم کس چې دا چاله په صدقه کې ورکړل یعنی مالک چې راشي نه هغه به د دې تاوان اخلي نو چې تاوان یې کله اخلي نو بیا به دې تاوان ورکی او که نه هغه وي چې یاره زه یې بخمه نو بیا څه مسله نشته بس بیا خو وبې بخي